پر رزق کې د پراخۍ دپاره پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي ته ډیره زیاته زبردسته وظیفه ښودلې ده. یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دربار کې حاضر شو او عرض کو د الله رسوله زه ډیر زیات غریب یم او ماته څه کلمات وښایه چې زه دغه کلمات ویم او الله پاک زما حالات دا بهتر کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته دا کلمات وښودل. بیا یو څو ورځې بعد دا صحابي رالی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې مسلې د ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسم درد مصیبت پریشانۍ نه بچ کړي او څومره چې زمونږ حاجات دي څومره کتونکي د اورېدونکو څومره چې حاجات دي دا ټول د الله پاک په خپل قدرت کامله سره دا ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا وظیفه ده د مالدارۍ دپاره، دا وظیفه ده د رزق د سبا کېدو دپاره. نو که څوک دا وظیفه کوي نو الله پاک به د رزق دا ډیر زیات سیوا کې بې انتها به ولکړي. د یو بل چا نه رزق، بل چا نه پیسې، بل چا نه خوراک نه غواړي، بلکې دی به خلکو له ورکړه کوي. دومره بهترین او دومره اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ چې څوک هم داسې وي د هغوی مالی حالات دا خراب وي، هغوی ته مالی مشکلات وي، دا وظیفه بالکل د هغوی دپاره ده. کله چا روزګار خراب وي او دا وظیفه کول غواړي نو بالکل د روزګار بالکل د هغوی دپاره دا وظیفه ده. که څوک داسې وي چې هغوی دا وایي زما د الله پاک کاروبار کې برکت واچوي، زما د الله پاک په دکان کې برکت واچوي، الله پاک دې زما په روزګار کې په دیاړۍ کې پیسو کې برکت واچوي، دا وظیفه شروع کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ استازو حالات دا محترم او ډیر زیات دا بهتر کړي. او یاد ساته چې دغه صحابي رالی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه د وظیفې مطالبه وکړه. نو پته لګي محترمو چې وظایف دا ډیر زیات کار کوي، په اعلی سطح باندې کار کوي. چې کوم ځای کې د انسان عقل پیل شي د انسان مازغه کار نه کوي هغه ځای نه محترم وظایف د خپل کار دا شروع کوي. یو صحابي رالی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ کېناستو او تپوس یې تو کو د الله رسوله داسې ذکر ماته وښایه چې په هغې باندې الله پاک زما رزق داسې واکړي، الله پاک زما مال او دولت کې ډیر زیات برکت واچوي، الله پاک زما روزي را پراخ کړي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته دا څلور کلمات ته وښودل: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله او الله اکبر. دغه صحابي لاړی او دا عمل شروع کو. یو څو ورځې پس راغلی نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي د الله رسوله دی که سبحان الله د الله پاک صفت دی، الحمدلله د الله پاک صفت دی، لا اله الا الله د الله پاک صفت دی، دغه رنګ الله اکبر الله پاک لوی ده. دا راته زما پکې څه شو؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې څلور ټکي دغه شو ور سره درې ټکي نور: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. اللهم اغفر لي پیدا بداوي چې الله پاک وته بهانه وکي، اللهم ارحمني پیدا بداوي چې الله پاک وته ون رحم وکي، اللهم ارزقني فائدہ بداوي چې الله پاک وتعالى رزق او مال او دولت دا ډیر زیات درکړي. پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دا صحابي د عمل هودو او دا صحابي لاړ. یاد ساتئ چې کم سړی را څلور کلمات وایي: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله او الله اکبر. دا وایي بیا ورپسې اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني او بیا دغه نه بعد کومه دعا کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ټول دعاګانې نو لازمن قبلې. یاد ساتئ دا حدیث پرنا کې زبده کې اوسس بل اډ کوما
منګه چې سبحان الله سل پیری وایو الحمدلله سل پیری لا اله الا الله سل پیری الله اکبر سل پیری د څه په کار دی چې درېمه کلمه را سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا موږ وایو سل پیری برابر سل پیری نو بیا و د هغې نه بعد اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني یو پیره اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني په دې ترتیب باندې په قدر رسل پر دا پوره کی او بیا د هغې نه بعد کومه دعا کوي ان شاء الله قبلېږي خو تاسو ته مې وایي چې دویمه طریقه دا ده چې درېیمه کلمه مکمل ووایو ویله بیا به د هغې نه بعد وایو چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله من كل ذنب یا استغفر الله او درېیمه کلمه سل پیری استغفار سل پیری او بیا سل پیری دا کلمات اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني ان شاء الله العزیز الله پاک موږ تاسو ته بهانه کوي الله پاک با موږ تاسو باندې رحم کوي الله پاک با موږ تاسو له رزق راکړي نو پر رحم کې بهانه کې پر رزق کې دا خبره شولې چې ستا جیب به خالی کېږي نه مال او دولت به الله پاک تعالی ډېر زیات به انتها درکړي کله وظیفه پوره شي بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو داسې دعا چې الله پاک ته به وژاړو بلکل جړا نه غیر کار را کېږي نه اوښکې به الله پاک ته راتوی کړو لکه څنګه چې ماشوم ته پیسې میلاویږي نه او دا مور ته به جړا شي پلار ته به جړا شي هغه ولې پیسې ورکړي نو دغه رنګ الله پاک ته موږ هزارې وکړو الله پاک به زموږ او ستاسو ټول مشکلات ټولې پریشانۍ هر قسمه تکلیف او هر قسم مصیبت دا به الله پاک زموږ او تاسو لرې کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته